الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم عزتمندو، دا ویډیو چې کومه جوړیږي دا د سوره فلق او سوره ناس متعلق جوړیږي، چې دا بهترین سورتونه دي. ټایم په باندې ډیر کم لګي. په دوانو کې ټوټل 11 آیاتونه جمع کیږي. 15 آیاتونه په سوره فلق کې دي او 6 آیاتونه په سوره ناس کې دي. نو دا ټول 11 آیاتونه جوړیږي. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک می فرمایي چې څوک سوره فلق او سوره ناس اولولي، لکه هغه ټول کتابونه اولولي کوم چې الله تبارک وتعالى نازل کړي دي. سبحان الله، 11 آیاتونه چې څوک اولولي دغه انسان ته الله جل جلاله دومره اجر ورکوي گویا کې د آسماني چې څومره کتابونه نازل شوي دي هغه ټول د لوستلي دي او د هغې چې څومره اجر او ثواب دی دغه انسان ته ملاویږي. آسماني لوی کتابونه هغه 4 دي: تورات دی، زبور دی، انجیل دی او اخیری کتاب قرآن عظیم الشان دی، او 100 صحیفې چې کوم دی هغه نازلې شوي دي. نو گویا کې دغه انسان 104 کتابونه اولوسل او د هغې اجر او ثواب ورته ملو شولو. نو الله جل جلاله دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي چې دغه سوره فلق او سوره ناس هر وخت ولولو. ان شاء الله العزیز ټول چې څومره کتونکي دي هغوی عزم او اراده ځان سره وکړي چې دا 2 سورتونه هر چاته یادم دي او دغه 2 سورتونه به ان شاء الله العزیز لولو. خدای پاک جل جلاله دې په عمل کولو توفیق را نصیب کړي. امین یا رب العالمین.